نو دام په منکرین حدیث باندې رد دي. څوک چې حدیث نه مني هغه وی نه بسره قرآن کافی دی، حدیث ته وی اجد نشتا. الله رب العزت زې په زې پاغه کې ځان د تابعداري سره د پیغمبر علی السلام تابعداري لازم کړه. د پیغمبر علی السلام تابعداري سره داغه سنت منل، داغه حدیث منل، احادیثو کې داغه کوم سنت طریقې داغه سره مانه. واطیع الله تابعداریو کې د الله، واطیع الرسول او تابعداریو کې د پیغمبر علی السلام. فإن تولیتم بس کې چرتا سو ګرځې د دې د تابعدارینه، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، یقینا زم په پیغمبر باندې رسول ښکار دی. بلاغ تبلیغ، رسول په معنا راز د الله دین خلکو ته رسول. الله لا اله الا هو، الله دې لا اله نشتا حقدار د عبادت الا هو سوا دا غنا. وعلى الله خاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون، ځان دې اوس پاري مؤمنان هغه دې توکل کی ښا. او توکل ګورې ترک الاسباب ته نه وای چې وسړی اسباب نه استعمالي او الله باندې می توکل نه. توکل څه ته وای؟ اسباب استعمال کو نتیجہ الله ته وسپاره. اسباب استعمال کو نتیجه سکا الله ته وسپاره. لکه ته دنیا ګټلو د پاره سړی دکان بس، نو دا دکان وکړل د دنیا د ګټلو د پاره د اسباب، اس نتیجہ اللہ تو اس پارا بس رزق با اللہ را کہ مخلوق پلاس کے رزق نشتا. دیتا توکل ہوئی، دیتا توکل نہ ہوئی جی بس کور کے ناس تو بس با اللہ میں توکل دے اللہ با رزق را کئی، نا 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 دیتا توکل نہ ہوئی. پوشو پہ کہنا توکل دانے اسباب با استعمالے، نتیجہ با اللہ تسپارے، نتیجہ بسکے اللہ تسپارے. وعلى الله خاص پا اللہ باندے فلیتوکل المؤمنون، توکل کی ځان دے اس پاری مومنان. یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو، ان من ازواجکم یقیناً بعض د ښځو ستاسو و اولادکم او د اولاد ستاسو نه عدو لکم دشمنان دي ستاسو، فحذروهم ځان وساتئ د هغوی نه. بعضې یاد کړي دي، ټولې نه دي یاد کړي، مې نه یاد کړي. مونږ ملګري یو ځای کې ناستو نو یو پکې دا وایي چې بس ښځو بچي دا خو ستاسو دشمنان دي، قرآن وایي من ازواجکم یې ویلې ښه څه ویلې من تبعیض د پاره راسي. تبعیض یعنی بعضې، ان من ازواجکم یقیناً بعضې د ښځو ستاسو نه او اولادکم او د اولادونو ستاسو نه عدو لکم دشمنان دي ستاسو، فحذروهم ځان وساتئ د هغې نه. ابن عباس سے فرمائی دا یاد دا چا بارکیو چې مکه کیو اسلام اروڑو ایمان اروڑو ارادیو کچھ پیغمبر علیہ السلام تراش ہجرت کی مدینه تا، لیکن خزو بچو ورته مزه اغي منع کړل. ایمان اروڑو مکه کیو ہجرت نه خزو بچو منع کړی ورته مزه داغي د مینې د وجنا د پیغمبر علیہ السلام ته د هجرت کول نه پاتش. نو چې کله رستو کې بیا پیغمبر علیہ السلام لراغل نو خلق خودین کې په حاصله کړو، ځکه پیغمبر علیہ السلام مجلس کې ناس تپاسته کړو. نو دا آیات الله رب العزت دې لپاره نازل کړ چې زنا د خزو د بچو د مینې د وجنا دین پاتش، ته کور کې ناس ته بچو سره ناس ته او د الله دین نزد کړي. د الله دین نوزي تبلیغ کې نوزي یا بلا چې دینو د دین لار راغی د پاره وخت نه ورکه، قرآن له وخت نه ورکه، دینی مجلس له وخت نه ورکه، د دې د وجنه د دشمن جوړ نشي. ګوره یا ایھا الذین آمنو اے مومنان، ان من ازواجکم یقینا بعض د ښځو ستاسو نه اولادکم او د اولاد ستاسو عدو لکم دشمنان دي ستاسو، فاحذروهم ځان ته وساتئ. ان تعفو کچره تاسو معافیو کې عفو کې، وتصفو مخته واړوي، وتغفروا بخنو کې،
فإن الله بشک الله غفور الرحیم بخون کې مهربان دی. معنا دا شوا دا کم خلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هجرت نه کړي او دی رستو بیا راغلل نو دی ته ملامتیا موای دی پسې بدر دې موای معافي ورته وکي خیر دی. انما اموالکم بشک مالون استاسو اولادکم او خز استاسو او اولادکم او بچی استاسو. انما اموالکم بشک مالون استاسو اولادکم اولاد استاسو فتنه امتحان دی. په دې باندې الله رب العزت امتحان کوي انسان باندې امتحان کوي. فتنه امتحان دی ځکه د بچو د وجه نه کله کله سړی ګناه کې واقع شي. د خزه او د مال د وجه نه کله سړی ګناه کې واقع شي. بس دنیا حلال و حرام نه غني خو ول وروړي فتنه راکړه امتحان شو کړه د امتحان دی. فتنه تن امتحان دی. الله دې بچیم درکړي او بیمار شو پیسې د سره جیب کینی یا وسکه. انما مالک مشکا مالون استاسو اولادکم اولاد استاسو فتنه امتحان دی. او حدیث کې راځي تاسو ته جمعه مانځ کې ویلو ښا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ د جمعه خطبه ویلا او پدې کې حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنہ راغله. نبی رسول الله صلی جمعه خطبه ویلا. حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنہما دوان راغله لغی باندې کمیسونه سر کمیسونه چول را روانو پای کې تیند کې واله ځکه کمیس یو غدو نه پای کې به خپل خاتنو تیند کې ورو بغورځي. بیا و پاسه بیا بو تیند کېږي کو په کمیس په لمن باندې خبراغله نور پرې بوت ماشومان. نبی له صلوات و سلام د منبر نراکو شو او دواړه ماشومان ځان سره کینول دواړه وصیه واغستل ځان سره منبر باندې کین لا مخامخ کینول ځانتا. او دا آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صدق الله ورسوله انما اموالکم واولادکم فتنه. الله رښتیا ویلي دی قران کې چې ستاسو مالونه ستاسو اولاد چې دا فتنه ده دا امتحان دی. وما دی ماشومان وصوت او قتل وما خطبه ویلا ټینګ نشم او دا منبر نه راکو شم او دان وسی میرا اوچت کړو ځان ته مخامخ کینولو نو ګور دا امتحان دی کنه. انما اموالکم اولادکم فتنه. او حدیث کې دام راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الولد ثمرۃ القلوب. دا بچی چې دی دا د زړه میوه ده د زړه میوه ده. او بل ځای کې وایي وانهم مجبنه مبخله. دا چې دی دا سبب د بخل نه سبب د بزدل دی. سړی بچی نه نو بس هغه چانه پرواسی سیاره نی یره ترخه نی او چې کله بچی پیدا شي نو بیا وی یاره اسنه سوک مې وجنو بچی مې یتیمان پاتې شي. دا څه مبخلتون دا چې دین سي انسان بخیله کوي چې بچی نه بس لګي خرج کوي او چې بچی پیدا شي نو بیا سی بیا سړی بخیل شي بیا وی دغه بچی له پیدا والم دا والم جامع او په والم پیزار په والم وغیرہ مبخلت.